الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې کله دار الخلافه جوړ کړه، اسلامي حکومت او امیر وټاکل شو محمد صلی الله علیه وسلم. رسول الله خطونه شروع کړل. اولنې خط د حبش بادشاہ د نوري سبب دیم خطا جوریج ابن متا چې مقوقس نومېدو. دریم خط به ولې ورې کسرا بادشاہ سلام قیصر هرقل او پنځم منذر ابن ساوا. شپږم خط چې به ولې ګلو حوزه ابن علی له او هم خط ولې ګو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسنی بادشاہ او اتم خد ولېګو د عمان بادشاہانو له چې دورونه او جعفر او عبدي. په دې کې بعض خلکو خبره اومنه له چې انکار وکي شاسه چل ور وکي. د دین ورسره د هجرت هم کال د خیبر غزا پر منځ کړاله. خیبر د مدینه منورې نه شمال طرف له تقریبا یوصل 4 کیلومتر کې واقع دی. د غرب د خوا کې کورونه دي، باغونه دي، ویلانې به کورونه چې اوس په ماغه ځړ کیفیت باندې عربو پر خودري چې خلک ته عبرت والی او تاریخ وګوري. ډېر خطرناک خلک دلته وشدل يهودا چې د مخکې د رسول الله په خلاف باندې کاروي کول او د خشند صحابه په خلاف باندې ځې دښمنۍ جوړولې. دا غزم چې واقع شو د محرم په د میاشت قانون درجه بر سلور میاشتو کې دین د اسلام موږ تاسو له جګړې نه منع کړیو چې غزل القعده ده، ذل الحجه ده، محرم ده او رجب چې بزرګ میاشت ورته ویلې شي. نو رسول الله څنګه بده کې عملیات او اراده د جګړې شروع کړه. دینه کومه الله منع کړیو. او روسه قران کې به دا خبر راشي چې وسمه دې میاشت عزت باقی دی او کنه. ظاهر دا معنی چې دا باقی دی. رسول الله په حجۃ الوداع کې د خلکو له ویلې د ورځې د میاشتې د کالا او د دې احترام وکړو چې دا به تاسو باندې لازم دی د عزت. خو چې کله د اسلام دشمنان په اسلام باندې برید کوي نو به اسلام د اجازه ورکړي دا کړه محرم مې شولې نه کړه رجب مې شولې نه ذل القعده او ذل الحجه ولې نه تاسو به خپل دفاع کولای شئ چې په داخله بیت الله کې ولې نه. يهود دا کارونه کول زه به باندې اراده لري جګړه لري. رسول الله دا غوي د شور شغب د متوالد لپاره مجاهدین تیار کړل. ذکر قریش سره د شو مثال د شو لکه سره او دغه د باندې قریزو باندې نذیر د دې مثال د شو لکه وزري بنو غطفان الاحمق المطاع دا غوي د امیر او قمقل چمدا څنګه به تقریر وکړي نو لزر قسم دغه جګړه له تیار و. د بل وزر او د عام کافرانو د بشان د فکو نبی کریم علیه الصلاه والسلام درجه بندي کوله چې کوم راس الكفر اوله غل گزار ورکول به ایسه د وزر مزر ته کټ کولی. لکه عمر شبيري و داونه د بیغ نه اشتر په کار دی دا څنګه منځ کټ کول په کار نه نو د جېله گزار په کار دی چې پاغه مې د ټولو کافرانو د املا ماتيږي جرړه. ودا مسره چې کله وشو د رسول الله عادت داو چې هغه کله د شمال په طرف باندې ته جنوب بیات کی او کله به جنوب په طرف باندې ته به شمال یاد کی. دیګه تشریح ملګرو راوړل چې خبر په طرف باندې ورزو. دغه وجه دا و نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخکې دا توریه کوله چې د څوبري استخبارات دشمن له معلومات ورنه کې چې په دې طرف باندې قواوی روانې دي. تکتیک به کله په یو طرف باندې بدلیدل او کله په بل. لیکن د خیبر په غزا کې دا مسله رسول الله ونکړه. دغه وجه دا و الله رب العزت نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویلو چې زبر تر د خیبر در کومه بغیر د څه جګړې نه جنگ بګینې شي کېږي. نو که دشمن شرط امکانات او کته لري ونی شي کمین ونی شي ام ان شاء الله مجاهدین بالله روغ باسي ځکه اطلاع او امر راشي شوی. نو په دې کې رب العالمین یو شرط ولګاو چې هغه انسانان به د خیبر په غزا کې برخه اخلي چې په صلح د حدیبیه کې برخه اخلي. تکلیف حالات کې منافقانو د اعتراضونه وکړل چې سو جنان چې د امن زید او باقي کې ډېر غنیمتونه دي او تاسو موږ منه کوي دینه معلومه شو چې د اسلام کې څه قومیت دي
رسول الله ورته ویل سیدا کته شو موږ سره د خیبر په غزا کې برخه اخلي خو چې غنیمتونه هغه بس تاسو نه د اقا مجاهدونو چې کوم د حدیبیه په غزا کې برخه اخستي نو دی ویل دا خو نشي کېدی جګړه دې موږ وکړو غنیمت دی بل اخلي ځکه منافق انسان همیشه ټول نظر به غنیمت او مادیات باندې څنګه پیسې پیدا کو څنګه خرچه پیدا کو څنګه دا او څنګه دا تقریبا 1400 مجاهدین تیار شو او اته کسان بر قوم کې تیار شو نو ټول منافقان ځای په ځای باندې کېنس رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو ډیر بهترین مجلس بهترین جماعت ځکه ټول جنتین صحابه کرام دي او د دې په قیادت کې زموږ استاد محمد رسول الله دی علیه الصلاه والسلام منافقانو چې دغه باندې خبر ولا اطلاع ورکړه ویل کړه رسول الله د روان دي سره د فوج دومره امکانات سره نشته مخې لروزي ایسه ورته کمینونه شي قتل کوي ډیره کړه منافق يهود لاړل د غطفان د قبيله سره رابطه وکړه چې رسول الله سره د فوج نه روان دي مجاهدینو په موږ باندې اراده د عملیاتو لري څه کول پکار دي وې زه تیار یم د قمقل امیرو رسول الله ویل دي دا خبره کې الامر المطاع والاحمق المطاع هغه قمقل چې دغه تابعداري کې دي شو چې کله به دا قوم د چا په خلاف باندې استعمالو تقریبا د یو امر سره به لزر کسان تیار شو به موږ تیاری وې ضرور سره فوجیان به زدر کوم د زر خوښ نه غوډه کې ځان سره والي دی ورکړه هو به دغه ځن روانه کړي او کمینونه وغیرہ د ارث برابر کړه او په دې طرف باندې رسول الله مجاهدین روان دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو کسان یا هغه څخه خلک راولېګل حوزه دي او کنانه دي چې حالات معلوم کی چې جنگ په کوم طرف باندې جوړیږي او قواوی کوم خور روانې دي او کوم طرف باندې د جګړې دا کمین چونی ولې چې دا په خیر تمام شي په ګټه ځکه ارزه خو جګړه نشي کېدی بلکې دشمن تر څو ورته چې کې نقطه ونی شي چې ام دا خلک بچي او دشمن له طرف ورواړي لیکن کیږي به هغه شي چې هغه څنګه الله غواړي څنګه الله د مجاهدینو کومک کوي هغه وش نصرت ورسره وکي د الله کومک او د الله نصرت په صبر باندې راځي او په تقوا باندې راځي په تشکیه باندې د قشنه په توبه باندې قرض حسن باندې د رسول الله په تابعداري باندې او شکل انسان په عمل کې اخلاص پیدا کړي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شباب په نامه باندې صحابي دی پر خپل ځمانه امیر مقرر کړي په مدینه منوره کې چې ته بس ما په ځمانه امیر مقرر کړي چې حالات راتلنو د خلکو د حالات د جنجال ته ختموا څه پښتني کېږي وغیرہ او د جنگ بیرغ د ورکه سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویزا مدینه منوره کې شباب پاتې شو ابو بکر جنډا واخصه رسول الله د ملګرو سره روان شو پیغه به دا وشو چې بده کې څو واقعات رااله د ټول مخ کې د ابو هريره رضی الله عنه ایمان ابو هريره صاحب رسول الله ډېر اوچته ملګری لري صحابي دي او طالب العلم تقریبا د نوم مبارکي درش اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې څونه میږي صحیح قول دا چې عبدالرحمن ابن صخر یا عبد الله ابن صخر ابو هريره ورته ولي ویلي یا خدای په شو ساتره ود دی وجه رسول الله ورته دا اسم کو نه استعمال کړه یا پیغمبر علی السلام په یو باغ کې عبادت په نیت باندې لاړو د دې باغ د شوړو کې غونې شوري او د ځان راغونج کې بری باندې ځان وردن نه کې ورته ویل شي یا ابو هريره په کومه باندې رااله دي نه خو انسان نشي راتلی به په دغه لختي باندې حدیث مشکات کې راځي په غیر عالم ابو هريره څخه د دوسه قبیلې نو راغی مدینه منوره له او د رسول الله هغه ملګری دی چې پیغمبر علی السلام در دعاګانې کړې دی ربا ابو هريره او دغه مور د خلکو په ژوندونو کې محترم کا محبوب کا مومن انسان به د ابو هريره سره د قشن دغه والدي سلامینه ساتي ذکر از مشتران دي صحابه دي چې به رسولم کړو چې دا دومره ډېر حدیث سره ولې دي ابو بکر صاحب دومره روایت نه دي نقل شوی د عمر نه دي نقل شوی واستانه نقل کیږي دوی څه خبره وکړي یوه دا ویل چې تاسو په دې وخت کې زمینداری وی دکانداري نه وی یو شی او بل او زما بل هیڅ شنو سیوار دین چې په مسجد نبوي کې رسول الله سره ناستم او قانون داري چې طالب العلم په هغه وخت ډېر احادیث دي چې هغه خلکو سره تعلق ختم کړي دا چې جرګیم کوي او دنیا کتابم ګوري تا کار ویني شي دي هرکه چرته لاړوي پلانې سره راغله په خبر نه هغه سره من شکر والو هغه ځکه مشپوا او دې ځکه مشپوا او زکای د قران درس د منو ډیره ګرانه تمام شي ارت سبب پرې دی او د قران له بوګه ورکای سینه بدل ورکای بعد دغه نه به د خپلېږي دیمه وجه دا وی اور رسول الله ویل چې تاسو کوم ملګری سره صادر شته اتفاقی په دې ورځ باندې وسما سره
نبی کریم علیه السلام خبر وکړه دا صدر مې راوښو شنی پورې مې یو ځکه د دې ورځې نظر حافظه وې د شوی د لکټه چې دا اره خبره ورواچو غلطه خطا کینا او دا زموږ الله احسان دی چې انسان سره وکی بل ورځ عمر پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه داغه د احادیث په اړه کې او دا سوال په اعتراض کولو د خلکو باندې اعتراضونه کول دي دشمنانو چې دا اره خبره ته ولې بیانې وجه سره وی قران کې رب العالمین فرمایي چې کله دی وشړي سره علمي او هغه به د خلکو له بیان نه کوي په د باندې اسمام لعنت ته د ملائکه لعنت ته د ټول انسانانو لعنت دي د دین او مال یې راځي عثمان ابن عفان یو حدیث بیان کې د خلکو له ویلې قسم په الله کدا آیات نه ما چرته د حدیث تاسو نه بیانو دا ګران آیات دي امام قاسمی به خپل تفسیر او د آیات په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې کفار باندې لعنت سره ویلې شي دغه په صفت باندې لکه لعن الله اليهود الله د لعنت کوي په يهودانو سوارو لعن الله الكفار لعن الله الكافرين الله په کافر باندې وکي او په حق سړي باندې لعنت ول جایز دي چې دغه کفر یقیني معلومي لکه ابو جهل عتبه شیبه ابلیس کله چې یو چا کفر یقیني معلوم نه نو په هغه باندې لعنت ول به مناسب نه دي خاص کر چې جنجال او لنجت جوړیږي ایمان راوړو نو وی د شباب امر باندې او دغه په لاس باندې ورته رسول الله چرته ویغلار د خیبر لا سړی په سره روان شو تقریبا د نبی کریم علیه السلام خاله په دې وخت کې راورسېدو چې غزا ختم شوی و او غنیمتونه مجاهدینو تقسیمول ذکر رسول الله د محرم او د سفر د دوه میاشتې تقریبا 2 میاشتې سره په سات 2 میاشتې په دې ځای کې تیرې کړې دي ورسره ان شاء الله چې بری غړي نشه واقعات او جګړې وشوي کله شرال رسول الله ملګرو د غنیمت کې برخه ورکو کني ورکو بعض ملګرو ویل نه در ورکول په کار نه دي ابو هريره سے به اعتراض پاغه وکي هاذا قاتل ابن قوقل ودا خو ابن قوقل قاتل له څه خبره د خلکو له ځان ورکو هغه په باندې اعتراض وکړو چې ته خپل نه کما دا قتل کړي په دې وخت کې چې ما ایمان راوړې نه وو نو په هاته فیصله په دې باندې وشو رسول الله ملګرو ویل چې د غنیمت کې برخه ورکول په کار دي ابو هريره سے به برخه ورکړه بل پیغه کې دا وشو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه الله معلومه نو دوه کسان ځان له انتخاب کړه به ضبط څنګه معلومه نو سید دومره معلومه چې خیبر علاقه یو دوه کسان لوي ویلي چې تاسو موږ له راهنمایي کوي راځي چې لاړ شو ویلاړ اول جبل عشیر علاقه علا دغه نور سره صحابه علاقه علا دغه نور سره رجع علاقه علا به ایسه به خیبر خو یو ځل چې کله ورسېده وېد شو چرای و چې څلور طرفونه لارې لاړې رسول الله د ملګرو ویلي وی رسول الله خو خاصه کبدل رجعهم خبر راتلی شو کبدل رجعهم خبر راتلی شو کبدل رجعهم تلی شو کبدل رجعهم تلی شو چې کوم څه کوي نبی کریم علیه السلام ملګرو ویلي وی دلارو نمونه مالایات کوي دا لاره وسنه میګه ودا حزن یاره ودا خو سخت او د غمونو لار د په رواني ګنا رسول الله نیک پال نیو او نیک پال جایز دي کلمه صالحه اسمها الرجل یو نیک کلمه دا چې یو سړی واوري او سړی په هغه باندې نیک پال ونی شي بد پالي په اسلام کې نشو نیک شتا ودا بل سنه میګي ودا چې شاش نه میګي شاش رسول الله ویلي په دې باندې من زوجه داله چې دې کې معنا د تشويش ته اصل چې موږ بری ملګرو باندې ګډوډواله او خبرت رانیش ودا لاره سنه میګي ودا حاتب دا معنا د شپې لرګي راټولون کې چې پاغي کې مار لړم سره سره ارسل راټولي ګیره په دې کې خیر او شر معلومیږي په دې نزو ودا لاره سنه میګي و مرحب دې کې معنا د وسط او د پراخې ده رسول الله ملګرو لوی علیه الصلاه والسلام و مون شروانی کو په دې لاره رواني کو امید دار چې الله موږ باندې پراخې راوړي نیک پالي ونیو بل مسله کې دا وشو چې د ملګری په دې لاره باندې روان و او قانون دار شیخ الاسلام ابن تیمیه کی مجموع الفتاوا کتاب الجهاد کې چې د خوشحالي لاره د راحت لاره د غمونو د ختمېدو لاره هغه مجاهدینو ده او دا تجربه را تاسو وګورئ د پاسه په بمبار کې لاندې د بمان لاندې خان مصیبتونه پر روانه ډوډۍ بنئ مشکلات وي یره وي خو هغه بهترین د خوشحالي جماعت چې هغه اندقه جماعت دي چې کوم د مجاهدینو دي ملګرو ویل چې شیرونه بچو کو نه وي په دې وخت کې به دا شیرونه ویل جایز دي چې کله مجاهدین غلبه کې جذبه کې راولي په اسلام باندې ورزي لکه باز ملګرو به ویلي نو عامر ابن عقا ویلي یا رسول ملګرو لې ویلي زبده وای هغه ډېر نشه شیرونه ویلي اللهم لولا انت محددینا ما تصدقنا ولا صلينا الله کته شرط نه وینم موږ به هدایت نه وشوي نه به مشرته منځونه کړي نه به مروجینی ولې وي نه به خیراتونه ور کړي وي او داخل کو موږ باندې تجاوز کړي دي افراط کړي تیزه کړي کمه زیته کړي دوز موږ د کوپر ته ملړي موږ شرط هم دیلا تیار نه یو دا شیرونه شو ویلي نبی کریم علیه السلام الګورنه پښتنه کړو دا شیرونه شو ویلي
وی عامر ابن الاقوى وی الله دې ور باندې رحم وکي دا دعا چې وکړنه یو سړی راغی یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا دعا دی ولې کوله ځکه نبی کریم علیه السلام چې چاله دعا وکړه چې الله دې په رحم وکي هغه به شهید کېدو هغه به پاتې کېدو نه دا غوډه قیمتي سړی دی موشت ملګری دی پرې چې داس موږ په منځ کې ډیر وخت اوسېدلې چې موږ ډېری پیدا خسته وي اما قو چې به دایې په خبر کې شهید مشو عامر ابن الاقوى الشهید رضی الله تعالی عنه به یو بل صحابي شیرونه ویلې انجشا هغه دا شیرونه ویلې رسول الله ورته ویلې یا انجشا روایت کله چپ شو درېګا اسنه دا شیشې را ماته لکی اې دې څه مقصد شیشې دا معنا چې زنانو تشبیه رسول الله د شیشو سره ورکړه چې کله د شیرونه ویلې نو په دې باندې دا وکانم تیسل دا زنانه په دې برا اسونه باندې ناشري وکانو باندې ناشري ټینګ باندې شلاندې برا پروژه لاسونه به ماچ له گزاره وکا او دوی مقصد دا چې کله ته شیرونه وې تبان د زنانو مینه محبت سره پیدا نشي دی ورته ویلې په دې منځ کې بل په خدا او رسول الله ملګری ویلې ذکر بتا سو رب العالمین کوي دای باید اوچت ذاکری عابد باید اوچت ذاکری او مجاهد دا خو به د ټول نه ذکر رب العالمین کوي زه تر به تاسو سره سات صحابه دا ذکرونه شروع کړ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خو په زور باندې आवाज د اوچتواله ورکی رسول الله ملګرو چې اربا ولا انفسکم اسما ملګرو په خپل ځانونو باندې لږ شفقت وکي فانکم یقینا تاسو आवाज هغه ذات نه ورکوي چې هغه تاسو نه لري دی یا کون دی الله خو تاسو نشته په اعتبار د علم معنا پټی کوي ورو اې دې دا خبره معلومه شو چې ذکر په ټوله عبادتونو کې بهترین ذکر عبادت دویم چې دا معلومه شو چې اصل په اسکارو کې اخبار پټواله مگر کوم ځای کې چې الله رسول د جهر مسلې کړی الته به جهر ویل شي لکه تلبیه اذان یا باز نور اسکار دریم ته دا خبره معلومه شو چې رب العالمین ګور کون نه لري هغه د ارچه خبره اوري وی ویل په خپل ځانو باندې رحم پکار دی نه چې په میدان د جنگ کې ذکر په زور باندې پکار نه دی نو په دې ځای کې چې هغه د امن ځای د راحت ځای هغه په طریقه ولا سره پکار نه دی علت مرتذکر کې تاسو کو غیب لاواز کوي نه شرط په ذکر کې ابن قیم رحمه الله فرمای دا څلور خبرې دي یو دا درې خبرې چې عقیده بر توحیدی دویم د محمد رسول الله تابعداري او دریم اخلاص سوره احزاب کې ان شاء الله راشه ال بر ذکر تقریبا څه کم سل پیدي هغه ذکر کړی دي به باغ باندې خبره کو پکم کې په ذکر وشي او کومه پیدا ده بل په کدا او شوا جناب نبی کریم علیه السلام مجاهدون لوي علي سب بندي سره بځای نیغ سپونه بده کې به کمې زیاته کوي نه یو خو په دشمن باندې روب راځي او بل تنظیم نظم نسب دا برابرېږي یو ملګری او چې هغه دې سبندنه مخ کې لاړ رسول الله ملګری ویلي ودا صاحب څوک چې تلاړو یې پلانې ویره والے قیدی کې الته سزا دا و چې وې تړو بس دا به سزا ونه چې تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلي ته پرې سبندې باندې شنو څه وجه چې تا په دې سب کې ماتواله را وسوړاندېواله سوال دی وکی هغه قید دا واچ بل په کې دا وشو چې کله د مازیګر منځو کې صحابه علی اخر نبی کریم علیه السلام نږدې شو ملګرو لوي ویلي وې دا خپل توخي راوړي چې خوراک دلته وک تو شدم نه راوړي او مجاهدین سم باید وخت په ځم برابر کې ملګرو سره څو په دې وخت کې ستوان و هغه کې وو غیر دا واچره بعد دغه هغه وو خړ په دې باندې اکتفا کوله تر دې پورې چې د مقام وخت راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مقام وخت منځو کې ستوان خپل خدای خپل کنګالم نه کړو دا څه هم نه کې اې دین دا خبره معلومه شو چې کم شه پور باندې پوکړې شي مخکې د حکم هو چورسه به انسان ته او داس کوي خو است دا خبره معلومه شو چې دا حکم منسوخ دی او داس لازم دی بلکې واقع په مرتبه استحباب کې شغل کې ابواج دغه وجه دا یو خو چې انسان په خپل کې وکړه ستون و غیره مختی هغه الفاظ سمدا کېږي نه د سمت پکې وړواله د دې وجنه شریعت مطهره موږ امر کړی دی چې کله تاسو منځله ودرېږئ نو کم از کم مسواک په وخت کې استعمال کړئ تر څو پر رب العالمین سره موږ ملاقات وشو دا صفای د خپل ډیره کارش د ماخصه موږ مشترک جمع بین الصلاتین دا جایز ده سنت طریقه ده د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سفر کې خو بالکل سمانات نشه لیکن په حاضر کې کله کله جایز ہے مشاعت جوړول نه کله کله دا پکاره وې دې شکل وکړه ماخصه مجرا مخله کې احناف علماء قائل دي په دې طریقه چې تاسو به د ماقام د منځ روسته کوي او د ماخصم بر مخه کوي د ماقام په روسه وخت کې او د ماخصم د مخکې وخت کې دی وجه جمع سوري رسول الله وی تر مونږ کړه د دې دا خبره معلومه شو چې کله د ماقام او ماخصم جمع بین صلاتین یو شړې کې وی تر دی باید کې ونیش وجه سره یو خو د رسول الله طریقه دا نه و دغه ډیره وجه دا چې وی تر د شپې په اخر کې کېدې شي
دا په سورلې باندې کېدې شي نو سب دا فرض وکا وی تر بته کاینا دغه سنت طریقه دا چې د شپې په اخر کې هغه انسان وکی اې دې را په دې خبره په خدا وشوا نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي ویلي وې د شمال په علاقه باندې حرکت پکار دی چې بنی غطفان هغه د دې خیبر والا کومک لراځي چې موږ یې اسلام مخاونس دغه په دوه طریقې شي یو طریقه دا چې دغه قواوی راځي نو موږ دغه مابین موږ د دوی دغه مابین کې واقع شلانه په خطا کړه دویم که جګړه چرته سخت شو هغه تکتی بدل را باندې زمون قواوی به مخله پرتی تکتی نشي وې دا غوړي راخه خبره ده په دې مجمع کې دغه سره به تم کړل چې تاسو د دې خبر والا تایید مکوئ موږ به تاسو له 3 مې څخه جوړې درکو هغه ویل نه به ورته چې نسب بدل کو نیمای وینه دلم تیار نه یو به ورته چې یو کال په اندازه باندې به جوړې درکو وې دلم تیار نه یو هغه ډیر غرور بدمعشان و دماغ اوچت اندازې له خطر و چې موږ جګړه کوو موږ تایید کوو اې خبر والا تاسو موږ لټینګي نه پیدا ته دا معلومه شولا چې کله د اسلام ذلت په یوځای کې مینا ته کافر له مال امکانات مرکول شي درڅو پر دغه شر نور باندې ځان وسات یو کافر په یوځای کې دی او په یوه کې جسمه په دې ناس ولاړه زما پر تحفه باندې زما پر ډالې باندې د اسلام بیزتی کیږي نه او اسلام په کې غلبه ورځي نو دا غسر ناس ولاړم کولای شي رسول الله ته ګوردا طلب کړی چې درې مې څخه جوړي والي نصف والي دیو کړ والي دا به اسی سادهګان چې پلانې سره ګوردا پلانې په دې خوا کې وګرځیدو دا خو کافر دی دې په خوا کې څنګه نه راکینی دلته پر اسلام ډیر فوقیت اوچتواله ور باندې راتلو مګر کله چې ذلت د اسلام راځي نو بیا به هغه کله تیارېږي نه دلیل پیدا دی سليمان عليه السلام له بلقیس تحفه راولېګلې ودا مې پکار نه دي هغه ارسلت کړی ولې په بل طرف باندې جریج ابن ماتا مخوخس بادشاہ رسول الله له دوزن نه راولېګلې نسرین او ماریا یوه دلدل راولېګلو او یو جوړجامي هغه ته قبول کړی د کافرنه تحفه قبلول څنګه یو څنګه دې کې تقریبا 13 احادیث دي د حربي کافرنه به قبلې نه چې د اسلام بیزتی به راځي اما عام کافرانو نه چې د قبول مقبول شي ان شاء الله سو مرعات بني بل په کې دا وشو چې دې دشمنانو به هر شپات څوکۍ او پیره کوله چې رسول الله محمد رانش په دې شپه باندې په دا وشو چې ایسته دوی ملاسو او شاسواران به مخ را لګل چې د الله تعقیب کوي ګوري چې اسنه د محمد خو به راغلي نبی رسول الله خپل ملګرو له چې راځي حرکت چې کله ور باندې وکي زمیداران چې کله زمیداری له روه ته شګور د رسول الله خوای مجاهدین راغلي دي یو د مشغي وکړي محمد والله محمد والخميس قسم بالله محمد سره د فوجین راغلي مجاهدین راغلي بیرته په منډه کړه د کورونه نه واته زم چې دروازه را باندې کړو ور باندې راغی شړق پیګه به دا رسول الله دعاګانې مو وختلې وی ویل اللهم رب السماوات اے رب د اسمانونو واغه چې بر اسمانونو کې دي اے رب د اسمکه واغه چې بر اسمکه باندې وسیږي اے رب د شیطانانو واغه چې دوی گمراه کړی دي اے رب د هواګانو واغه چې د هوا په چا باندې ورځي منګه پنینو سبتا باندې من شرهم د شر د دوینا او د شر د قرینه او کوم شر چې بری کې واقع دي بل وخت دا راشي د محبت دعا وکړه دغه نو رسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام معسكر په ځای کې جوړ کی مرکز جوړ کی خباب بن المنذر بن ابي صاحب راغی ورته ویل یا رسول الله دې ځکه چې تا دا مرکز جوړ کې آیا دا تعالی رب العالمین ویل دي که سخت په نظر ده کله رب العزت تعالی ویل برش ولای په سستر کو بالکل موږ ډیره تیار یو زموږ د الله امر موږ منو لیکن که چیرته سخت په نظر عزت تعالی مشوره درکوم زموږ مرکز پرې ځکه جوړول دا غیر مناسب ولی یو خو دشمن سره خوا په خوایو زموږ مرمه یو غشي خپل رسیږي نه او هغه موږ لاره رسیږي دویم موږ په ډګر باندې یو کار مې ده او هغه کلاګانو کې دي موږ هر حرکت چې کوو هغه ویني خوشي هغه هر حرکت کې موږ نه وینو دریم موږ د کجورو په دې منځ کې په ټیټه کې هغه موږ باندې په اسانته باندې برید او تعرض کولای شو موږ اور ماینو شو کولای خبر ادا چې دې چې موږ د خپل مرکز معسكر بدل خدا بډې راخی رسول الله ورته بالکل دا کوم نظر شته پېښ کې پم دي عمل پکار دي تشکیل برابر کې انس بن مالک فرمایي وسره بل حسره په اسمانه کې نسم او نبی کریم علیه السلام ولیدو وی چې دا لنګ راوچت کړو په اسمان د ناسو بری کوڅو کې د شي نږدې و چې اسما څنګه د نبی کریم علیه السلام د څنګه سره ولګې د وینې په نږدې ورغه چې کله خو ورل نو په دې وخت کې وی ویل چې سبب دا جنډه هغه چاله ورکول کیږي چې الله او رسول هغه سره مینه ده او د الله او رسول سره مینه ده دا څومره کمال چې الله سره مینه وکي محمد رسول الله سره مینه وکي سبا چې هر ملګری راغنه هغه په دې ته مباینه چې مال باواز کې مال باواز کې مال رسول الله ملګری له چې اینا علي بن ابي طالب علي صاحب شرط دی مجاهدین ورته ویل یا رسول الله داغه پر رسول کې لږ تکلیف دی درد ور باندې راغله خیمه کې پرو دی وره والی علي صاحب راوس چې کله راوس نبی کریم علیه السلام مخ کینو
داستر کې شو کړه په هغه کې دردونه و غړول نه شوي محمد صلی الله علیه وسلم هغه دم کې او د خپل لاړ مبارک یې سپاغه باندې پورې کړې رب العالمین د سی برابر کې علي سے فرمایي چې به تر قیامت تر مرګ پورې ماته شکایت ونه کی در محمد رسول الله معجزه وا او دې ورته ویلي وېدا بیرق بسن سروالي اول به خلکو له دعوت ورکې که دعوت اومنو په به الا کنه به اعلان د جګړې لري او د شي الفاظ ورته استعمال کړه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا چې صاحب وجمنه الله یو سړي له هدایت وکي دا به د سلسلو کار نه بهتري چې د الله په نامه صدقه شي پروي د ابن اسحاق د شرازي وې چې سل کافرانو ته به وځي کې اوښنه پاګه کې به دومره اجر نه لکه دا یو کشور باندې برابر شي دا روایت راغلی معنا دا خو د څنګه حال شه دي وې چې کله علي سے جنډا واخص ورکت وکي اول یو قلاله ورغه نعیم قومندان پاګه کې وشیدو د اسلام دعوت ورته وکي تعال اسلم تسلیم اسلام راځي جوړ وفات شي هغه کافر ورته ویلې ته مال د اسلام دعوت راکې اسلام د خپل ځان سره وېسا جګړې لړاغله راځي میدان د جنگ سره کته شو ډګر لا علي شه ورته اسلام نه قبلې وینا وینو ایسره ځواړه یو بل میدان لکی واته او جګړه په دې کې سره شروع شو نور روانه چرشم فرض باندې ان شاء الله کچر د ژوند دیو نبی بد علي نبی طالب او د قشن د نعیم د قوم مابین کې کوم تمرینات وشول او کوم بریدونه یو بل مابین کې وشول دوه میاشتې رسول الله په دې غزا کې تیر کړی د ډېر سخت غزاګانې شوې د اسلام په غزاګانو کې خطرناک غزا ده فتح الله به مجاهدین لور کړه په کوم کې بیت باندې څنګه